بسم الله الرحمن الرحیم. فصل مخکې د تصحیح مسلې وي او د تصحیح ټول مسائل بناو په وو قاعدو. درې قاعدې د سهام او د رؤوس په منځ کې وي او څلور قاعدې د رؤوس او د رؤوس په منځ کې. په هغې کې دا معلومېده چې په اصل مسله کې یوې فرقې ته یوې طایفې ته کومه حصه ورسېږي او په هغې کسر راځي، نو بیا به څه کوو؟ کسر به ختمو. دې فصل کې درته دا مسله بیانوي چې د هرې طایفې حصه ته معلومې، نو بیا به یې څنګه معلومې؟ ما تاسو ته طریقه ښودلې وه چې د هرې طایفې حصه معلومې، نو د هر اصل مسلې نه چې د طایفې څومره رسېدلي وو هغې له به ضرب ورکړي په مضروب کې، نو هغه به د طایفې مسله شي. ښه، په طایفه کې به د هر فرد حصه څنګه معلومې، دا طریقه درته ښیي. ګورئ، وایذا اردت چې ته کله اراده وکړي ان تعرفه چې ته معلوم کړي نصیب کل فریق، حصہ د هر فریق من التصحیح د تصحیح نه، نو فضرب ضرب کا ما کان لکل فریق هغه چې هر فریق د پاره من اصل المسله په اصل مسله کې. دا ضرب کا پی ما ضرب ته پی اصل په هغه څه کې چې تا ضرب کړی په اصل مسله کې چې موږ ورته مضروب وایي. په ما حاصله چې څه حاصل شو کان نصیب ذلک الفریق دا حصه د دې فریق دا. هلکه به پوه نه شي. تاسو ته زه مثال ښیم بیا به کار کېږي. راکړه سړی مړ شه، درې تې زوجات پاتې دي. څو؟ درې. او دوه تې جدات پاتې دي او څلور تې بنات پاتې. زوجاتو د پاره سمن دی او د جداتو د پاره سدس دی او د بناتو د پاره ثلثان دی. نو سمن ګډ شه د بعضې ثاني سره، نو مسله به د څلېرویشتو نه کېږي. څلېرویشتو کې سمن څو دی؟ درې دی. درې به دې بیبیانو ته ورکړي. او سدس پکې څو دی؟ څلور به دې جداتو ته ورکړي. او د بناتو پکې څو کېږي؟ 14. تاسو په قصه پوه شئ. نو او وای د ترونه هم دي دلته اخره کې، هلکه قصه ګډه وړه ده. بس څلور بنات او اعمام، نو د بناتو د پاره 14 او دا یو د دیو د پاره. او دا زوجات هلکه پې پوه شئ، تاسو که پې پوه نه شئ نو اوس به داسې چل منګه وکړو که نه چې اکثر منګه راواخیست، اکثر بازار کې عدد د رؤوسو د من انکسرت علیه السهام چې ودي دې لم ضرب ورکړه په اصل مسله کې چې څلېرویشت نو څو ترې جوړ شو. دا کاروئ که نه؟ دا موبایل راوباسئ چې وچلېږئ غلط شي. 1 جوړېږي. تو کله موبایل کې ولیکه 2000 ورکړه په څلېرویشتو کې څو شي؟ 1 مسله تصحیح شو. 1 اوس اول خو درته دا ښیي چې
چې د تصحیح نه اصل مسلې نه خو دې زوجاتو ته 3 رسېدلي وو نو اوس د تصحیح نه به ورته څه ورکې نو دې 3 له په مضروب کې ضرب ورکړه مضروب خو وو که نه داسې به وکړي دلته 3 ضربې 2 نو څو شو 21 نو د دې به په تصحیح کې 21 ښه 4 ضربې د دې جداتو 4 ضربې 2 مساوي 28 دی له به 28 ورکړي 14 ضربې 112 به دیو له ورکړي او 1 ضربې 2 دی له به ورکړي قصه خلاصه شو کنه دا طریقه باندې پوه شئ لکه دا اوس د یوې فرقې دې فرقې دې طایفې ته د اصل مسلې نه خو دې 3 ورکړي وو د تصحیح نه به څو ورکړي نو دې له به په مضروب کې ضرب ورکړي هلکه تاسو په دې خبره سر خلاص شو اوس بله مسله درته کوي اوس ته دا غواړئ چې په دې 3 زوجاتو د یوې زوجې څو روپۍ شوې د 3 خو 21 شوې د یوې څو شوې وشوې دا اسانه خبره وشوې دا مه وایه کتاب ته وګورئ وایه وشوې اوس هم پوهیم چې ودي وایي ځا اردته چې کله ته اراده وکړي ان تعرفه چې ته وپېژنې نصیب کل واحدین حصه د هر یو من احد ذلک الفریق د واحدونو د دې فریق نه چې د یو تن د دې فریق څو روپۍ شوې نو داسې چل وکړه فقسم ما کان لکل فریق تقسیم که هغه چې د هر فریق وي من اصل المسله د اصل مسلې نه على عدد رؤوسهم په عدد د رؤوس د دوی ثم اضرب الخارج په المضروب بیا ضرب که خارج په مضروب کې فالحاصل به نصیب شي د هر واحد د احاد د دې فریق نه هلکه په دې ته خبره پوه شئ ما ته لږ وګورئ وداسې چل وایي وکه دی وایي دا 3 نه دي اصل مسله کې خو ته 3 رسېدلي دا په دې 3 تقسیم که نو څو یو یو ورته ورسېده دقه یو له بیا په دې مضروب کې ضرب ورکړه چې ودي نو څو شو وشو نو یو له یوې ورسېده د دې جداتو 4 رسېدلي دي که نه 4 تقسیم که په 2 څو ورسېده دې 2 له بیا په 2 کې ضرب ورکړه نو د یوې 14 شو د دې بناتو 14 رسېدلي 14 په 4 تقسیم که یوې له څو رسېږي نو 4 بیا په 2 کې ضرب که په مضروب کې هلکه اوس پې پوه شئ په خبره باندې دلته د دې دغو چې کوم دی د ترونو اصل مسله کې یو رسېدلی یو په 2 تقسیم که نو 7 ورته رسېږي 7 د یوه 1 حصه نو دې 7 له بیا په 2 کې ضرب ورکړه نو یو ورته رسېږي 7 له چې په 2 کې ضرب ورکړي یو ورته رسېږي د یو شو هلکه په دې خبره پوه نه شئ هسې کتاب ته وګورئ چې په دې عبارت پوه شئ وإذا اردت چې ته کله اراده وکړې ان تعرفه چې وپېژنې نصیب کل واحد حصه د هر یو من احاد ذلک الفریق د واحدونو د دې فریق نه نو داسې چل وکړه چې فقسم تقسیم کا ما کان هغه چې وي لکل فریق هر فریق ته د اصل مسلې نه دا تقسیم کا علی عدد رؤوسهم په شمېرو د سرونو د دوی ثم اضرب الخارج بیا ضرب ورکړه خارج ته خارج ما حصل من الضرب ته وایي پل مضروب هغې ته ضرب ورکړه په مضروب کې نو پل حاصل چې څه حاصل شو هغه نصیب کل واحد حصه د هر یو د من احاد ذلک الفریق د واحدونو د دې فریق نه خدای دې وکړي چې تاسو پې پوه شئ هلکه پې پوه شئ تاسو که ښه ده که نه پوهېږم وایي پوهېږو ځان خلاصوئ چې دا ټایم پاسې وشي تاسې وایي چې دا ټایم پاس شي څنګه وی فضل خدا که میسر شود خواند و ناخواند برابر شود په چا چې د خدای فضل اسانه شي نو ویلی او ناویلی ټول ورته یو شان شي په ویلي هم نه پوهېږي او په ناویلي خو هسې هم نه پوهېږي دا فضل خدای یا دای چې په ناویلي خو پوهېږي او په ناویلي هم ورسره پوهېږي تاسې پې پوه شئ که پې پوه نه شئ
دا د بده قسمت زمونږ په نصاب کې هم دقه یو د میراثو کتاب په دې پوه شئ خو خطر خو که پې پوه نه شئ او د دې ډېر تعلق د حساب سره دی او په دې دغه باندې خو اسانه دی د لیکلو باندې ګران دی ښه دا یوه طریقه شوه چې ته څه معلوم کې پکې د هر یو تن حصه معلومه کې د هر یو تن دا یوه طریقه شوه دویمه طریقه ووجه آخر بل وجه هم شته وهو غدا ده ان تقسم المضروبه چې ته تقسیم که مضروب على ای طریق شئت چې په کومه فرقه دې خوښوي مثلا ثم اضرب الخارج بیا ضرب ورکه خارج ته فی نصیب الفریق الذي په حصې د هغه فریق کې قسمت علیهم المضروب چې تا په مضروب تقسیم کړی دی فالحاصل چې څه حاصل شو نصیب کل واحدین هغه حصہ د هر یو د من ذلک الفریق د دې فریق دا بله وجه ده چې ته تقسیم که مضروب علی ای فریق شئت چې په کومه فرقه دې خوښي دا مضروب به تقسیم کا او بیا ضرب کا خارج د دې قسمت نه فی نصیب الفریق الذی په حصہ د هغه فریق کې قسم طالب نو حاصل به نصیب د یو شي د حادثه ده داسې چل وکما ته وګونی صحیح دلته خو مضروب څو و دا و تقسیم کا پچا باندې په دې دریو باندې نو چې و دې په دریو تقسیم کا حاصل ضرب څو شو راکا دا راکا دا موبایل راکا یلکانو تاسو موبایل راو باسئ دا و مې تقسیم کړ په چا باندې په دریو باندې نو 2.33 دسی بلیکو راکا دا تیرا ہوا تا حاصل ضرب داش 2 او ثلث د یو دا شیطی جوړ شو 2 او ثلث د یو نو اوس بسکه نو بیا ثم اضرب الخارج فی نصیب الفریق الذی بیا ضرب ورکه خارج تا و دا دیو ته ضرب ورکه دا 2 او ثلث د یو دیله به ضرب ورکو په دې درې کې دیله ضرب ورکو 2 تو درېګه 2 اشاری صبر وکړه ته صبر وکړه 2.33 دی ته به ضرب ورکو په دې درې کې دا راوته و د یو حصہ ده 14 یوې حصہ وشوه و دا ګورئ چې 99 نو هغه خو پکې راځي که دې کې نور کېږي دې کې ورکېږي موبایل کې د اشاریې ورکېږي اخره کې دې کې نه ورکېږي لیکلو کې خدای دې وکړي چې تاسو پې پوه شوي ښځه بله مثال به ورکو دا و مضروب دی دا به تقسیم کو په دې څلورو یې تقسیمو صبر وکړه و تقسیمې څو و تقسیمې 4 نو دا 1.75 نو پاو کم 2 شوي دی پاو کم 2 له و ضرب ورکو په څلورو کې د جداتو په څلورو دی له ضرب وس ورکو په چا کې څلورو کې نو څو شو وشو د یوې وشو اوس به پوه شي یا راواخلئ دا و تقسیم کوي په دې 14 و تقسیم 14 هلکه و تقسیم کا پچا 14
تقسیم 14 نو څو شو؟ ها اوس دې ته موږ دغه ورکو، دې ته موږ ضرب ورکو په 14 کې. نه دا و به تقسیم کو په څلورو، و موږ تقسیمو په چا؟ دا و موږ تقسیمو په چا؟ په 4 چې رؤوس دي، په 4 نو 1.75 او دا بیا ضرب کوو په 14 کې، ضرب 14 نو 28 دی، یوې څو شو؟ 28. دا یو دی که نه؟ دلته دا و دی مضروب که نه؟ دا و موږ تقسیمو په چا کې؟ په یو کې نه، په و. اعمام څو دي؟ و دي. و تقسیمي و یو شو. اوس دا یو ضرب که په دې یو کې، یو ضرب یو نو یو شو. یو هلکه تاسو پې پوه نه شئ، تاسې کتاب ته اوس وګورئ، اوس پوهېږئ. ووجه آخر بله وجه دا ده، وهو هغه دا ده ان تقسم المضروبه چې ته تقسیم که مضروب چې مثلا ودي على ای طریق، په هر طریق باندې شي ته چې خوښ دي په رؤوس یې تقسیم که، چې سره ووته ثم اضرب الخارج، بیا ضرب ورکه دې خارج ته فی نصیب الفریق الذي، په حصې د هغه فریق کې قسمت علیهم المضروبه چې تا به مضروب تقسیم کړی. فالحاصل بنصیب کل واحد من احاد ذلك الفریق، د دې فریق دا دو فرق شو، دو وجه شوي د هر تن د حصې د پیژندلو. ووجه آخر درېمه وجه بله دا ده، وهو طریق النسبت، هغه طریقه د نسبت ده. طریقه د څه ده؟ د نسبت ده. وهو الاوضح، هغه ډېره واضحه ده. وهو هغه دا ده ان تنسب سهام کل فریق، چې ته نسبت وکړه د حصو د هر فریق د اصل مسله نه الى عدد رؤوسهم، عدد د رؤوسو ته مفردن، ثم توتی بیا ورکه بمثل تلک النسبت، په مثل د دې نسبت د مضروب نه هر واحد ته د احاد د دې فریق نه. یلکه د هرې ډلې چې په اصل مسله کې څومره حصه رسېدلې وه د هغې نسبت وکړه، عدد ما ختمه وکړه. عدد د رؤوس ته ولې ختم کړه؟ دې کې ته مثال ښیم ولیکه چې څه ما ختم کړي، چې څه دې ختم کړه ولیکه چې شی درېو او دغه یوویشت شو، لاندې د زوجاتو. داسې چل به وکړي، ما ته وګورئ چې نسبت به وکړي اصل مسله کې چې چا ته څه رسېدلي وو. اصل مسله کې 3 زوجاتو ته څو رسېدلي وو؟ 3. د دې نسبت وکړه عدد د رؤوس ته مفردن، نسبت ورته وکړه، بیا ورکه هر یو ته په مثل د دې نسبت ته مضروب نه د هر واحد نه د احاد د دې فریق. ما ته وګوره، د دې نسبت دې ته د څه شي دی؟ نسبت یې د ثلث دی که نه؟ د څه شي دی؟ ثلث دی. یلکه د څه نسبت یې دی؟ ثلث یې دی. نو چې ګوره ان تنسبه چې ته منسوب که نسبت وکړه د سهام د هر فریق، یعنی د حصې د هر فریق، نو چې کوم نسبت یې راته هغه نسبت بیا د اصل دغه نه ورکه، د مضروب نه ورکه. هلکه پې پوه شئ. نو د دې نسبت اوس شی دی، ضعف دی. ما ته وګوره، د دې نسبت د دریو نسبت دریو ته مساوات دی. شی دی نو دې ته به د مضروب مساوي، هر یوې ته به د مضروب مساوي ورکې، و به ورکې. او د دې دوو نسبت ته څلورو نسبت دوو ته د ضعف دی. د څه شي دی؟ ضعف دی.
یوی ته دوه رسیږي که نه، نو دوه د یوې ضعف دی، نو هر یوې ته به ضعف ورکې، د دې مضروب چې ودي د مضروب ضعف به ورکې، د مضروب ضعف څو شو؟ 14 شو، یوې ته به 14 ورکې. تیش نه یوې خبره کوو. دا څلور دی په دوو تقسیم کړه که نه، نو څو ورسېده؟ د دوو نسبت وکړه، د دوو نسبت چې کوم دی د څلورو نسبت دوو ته د ضعف دی که نه، نو هر یو ته ضعف ته مضروب ورکړه، دو چنده د مضروب. دلته 14 دي که نه بناتو ته، د 14 نسبت څلورو ته وکړه، د 14 نسبت څلورو ته د څه دی؟ د څلورو ضعف دی، د څه دی؟ څلورو ضعف دی، ځکه چې 14 خو د څلور حصې دي که نه، پوه شئ پې؟ نو یوې ته څلور ضعف د مضروب ورکړه. ګورئ وهو ان تنصب سهامک، ته نسبت وکړه د سهام د هر فریق د اصل مسئلې نه، دا نسبت وکړه الی عدد رؤوسهم مفردن تنها سمتوتی بیا ورکه بمثل تلک النسبت، بمثل د دې نسبت د مضروب نه لكل واحد هر یو ته من احاد ذلک الفریق د واحدونو د دې فریق نه. خدای دې وکړي چې تاسو به پوه شئ به د دې یو نسبت دی وو ته د سبع دی، د ومې حصې دی، د چی دی؟ نو د یو تن ته د مضروب چې ودي ومه حصه ورکړه، نو یوه حصه شو، ومه خو یوه ده که نه. خدای دې وکړي چې تاسو به پوه شئ. او دا 14 څلورو باندې تقسیم کا، نو څه رسېږي؟ یوې ته ربع ده، مطلب دا ده چې څلور ضعف رسېږي، څلور وارې ضعف، نو یوې ته د څلور دغه ورکړه، څلور مضروبه ورکړه، نو څلور مضروبه 23 دي. خدای دې وکړي چې تاسو به پوه شئ. بس